بسم الله الرحمن الرحیم من سب نبیا فقتلوه. نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نبی علیه السلام په حق کې داسې الفاظ استعمال کړي قتل کړي شي. چونکې دغه سلسله کې دا کم پښتون بونیر باندې کوم آی ډي جوړه شوې وه، نو هغه آی ډي ځکه چې موږ په دې مسله کې ټول په یو پیج یو، که پولیس دي که انټیلیجنس ادارې دي که څومره سکیورټي ادارې ټول او څومره امت مسلمه په دې کې په یو پیج باندې. او ډیره د درد خبره دا وه چې د بونیر نوم استعمال شو او د پښتون نوم استعمال شو. د هغې لپاره تېره ویډیو چې ډېره کارآمد ثابت شو، موږ تر هغې نه پته ولګي چې د دې سړي نوم خپل برنال دی که دغه څه نام نوم یې دی، د روماني سره تعلق ساتي او ډېر افغانستان اوسېدونکی. دا خو سوچ هم نشي کېدی چې یو سړی په بونیر کې هغه داسې الفاظ استعمال کړي د بونیر اوسېدونکي دي. ایون تاسو به ډاکټر سیور پرکاش سپیچ هم اورېدي چې هغه اقلیت سره تعلق ساتي، او چونکې د هغې زموږ د دې اقلیت چې هغه مهذب دی، د دې چې کوم غیر مسلم دي هغه هم ډېر زیات د اخلاقو کې دننه او د څومره چې د هغوی خپل اصول یې دننه ژوند تېري. لحاظ یو خو زما ټول امت مسلمه ته درخواست دی چې چونکې د بونیر سره که داسې کس تعلق لرلو او دا سوچ نشي پیدا کړی چې نن هغه موجود وي، نن د هغه کور به هم نیست و نابود شوی په ځمکه پروت و. خو د هغې ویډیو په د وساطت سره الله تعالی موږ ته لږ د هغې نه فایده راکړه. دویم دا خبره چې زه ستاسو کې دا زما یو اصلاحي سوچ دی، فکر دی چې کوم داسې کمنټ داسې ویډیو داسې دغه راشي نو کاینډلي هغه فارورډ کوئ ما، بلکې هغه په هغې ځای باندې ریموو کوئ، هایډ کوئ، ختموئ. ځکه د نبي علیه السلام په وخت کې کفار مکه چې دي هغه ډېر زیات غلط اشعار ویلي دي، او هغه اشعار شایع شوي نه دي او موږ ته رارسېدلي نه دي، ځکه صحابو بغیر یو بل سره نه شیر کول، نه به یادول. نو د دې وجې نه چې کله کفار دا کار وکړي نو وروسته بیا زموږ کار شروع شي، بیا موږ هغه بار دغه کوو. یو زما ټول پښتنو مسلمانانو ته دا درخواست دی چې د بونیر کې داسې قسم سړی نشته، هغه بار ملک سره تعلق ساتي او تقریبا زما ذاتي سورسز چې دي د هغه تقریبا واصل جهنم شوی دی، رسېدلی دی، د هغه کار ختم شوی دی. او چونکې موږ ته لا سرکاري طور داسې دغه نه دی راغلی، خو دا څه خبرې زما ذاتي، ځکه څنګه چې تاسو مؤمنان یې داسې موږ پولیس او زموږ څومره ادارې چې دي ټول د لا اله الا الله محمد رسول الله د لاندې ژوند تېري. ایمانیات دا زما ستا مشترک دي، په دې کې موږ تاسو ټول په یو پیج یو. زه خفه په دې یم چې ته احتجاج کوې، نه احتجاج خو زه کوم زه احتجاج وکړم، زما او ستا خو یوه خبره ده، یوه مسله ده، یو د نبي علیه السلام په حرمت باندې زموږ جان، زموږ مال، زموږ نوکري، زموږ هر څه قربان دي. نو د ټول امت مسلمه زه شکریا ادا کوم، خصوصا بیا د ډي پي او صاحب زموږ د ایجنسیز دي، او په دې کې زموږ خبر اوږدېږي، زموږ پکې یو میټینګ هم وشو. ایون ډي پي او صاحب دا یو فکر دی، ځکه چې څنګه تبلیغان وي او تاسو فکر وکړئ د یو نیکین وجود بوله الله پاک ورکړي. زموږ ټولو د محکمو پرون یو جاینټ میټینګ وشو، په کې علما کرام مو، صحافي مو، پروفیسر حضرات مو، د دې نه علاوه وکیلان حضرات مو، علما کرام مو، د ټول د هرې مکتبې وګړي خلک وو. نو هغې میټینګ په برکت سره راځم چې انشاءالله کامیابۍ طرف ته روان دی. او د دې سړي تعلق بونیر څه کې د روغ خیبر پښتونخوا سره نشته. صدق الله العظیم. ستاسو ټول ته دا زما سلام، ډېره مهرباني، ډېره مننه. جزاک الله، بارک الله.